صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران، منمخ کے زما د دو محترم و تقریر تاسواور د وقت د تقاضا مناسب. عزیزانو، ما بیگا جہانگیرپورہ کے تقریر کړو او بیا مې دا خیالو چې آخر شپو کې بچرته یو شپه بیا کو خدانن زما تقریر کول داسې دي لکه د پښتو یو شعر دی، وای د زورورو د زورو بشي نن مې آشنا په کوڅه غلی تېرېدنه. سړی چې په لاره بتلو چرته اخ ټوخ به وکړه نو خپل محبوب سره به ملاقات وشا، د کور مالک ورته وایي که بیا دې دلته اخ ټوخ وکړه نو وجنو دی، نو غریب به بیا غلی تېرېده. نو هغه ښځې وویل د زورورو د زورو بشي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده. نو نن تقریر هغه سلسله کې دی چې بار نه ملیان نو پورې بمونه تړلې دي، کایراله دلته دا ټول صوبه سرحد ګلاس نارې کوي. نو هغه یې بند کړ چې بند یې کړه نو موږ مشکله موږ ته پیښه ده. عزیزانو، دا وخت به تېر شي. تاسو په دې ملک کې وکته دنیا مولیدا چې چا مولا سره چکه چولې ده خدای رسوا او ذلیل کړي. چا چې مولا سره چکه چولې ده په زیړه خپه د ملک نه ورک شوی. مولا د دخله تیار شکن توپه ده، تیار شکن توپ نجاز بچ کیږي نه. انجام ګورئ چې سبکی. زما عزیزانو، مولا نه لوی وفادار د ملک بل څوک نشته، مولا نه لوی دوست د ملک بل څوک نشته، مولا نه بل لوی دوست د قوم بل څوک نشته. مولیان هم پاکستان آباد غواړي او تاسو هم پاکستان آباد غواړئ. دویم پاکستان د آبادۍ چغې وایي. مولا پاکستان په دین او په حیا او په مذهب او په اسلام غواړي او دوی پاکستان آباد د ښځو په ازادۍ او په ډمتوب او په کنجرتوب غواړي. فرق صرف دا ما کې نور څه چل دی، نور زه په څه خطرناک یم. زه وایم چې ښځه او لور دې کور کېنوه، د باګړو دله ښځه بار مه ګرځوه. زه دا وایم او ته وایې چې ما دې ته به خامخا پرېږدې. بیګا مې تاسو ته ووایي چې د چپړاسي نه واله تر صدر مملکت پورې ټول ملک چغې وایي اسلام غواړو، اسلام غواړو، اسلام غواړو، اسلام غواړو. نو رکاوټ پکې څه دی چې ټول ملک غواړي خورای ولې رکاوټ پکې ښځې نه غواړي. او په دې ملک چې کم شی ښځې نه غواړي هغه د چاپلارو ځان ته وګورئ. ستاسو ښځې چې کم شی نه غواړي ستا هغه نیکه چې د قبر نه راوځي پې وبیل خبره معامله ټوله د ښځو ده. زما عزیزانو، ښځې یو خبره ورته کوم، تقریر اوږد کولی نه شم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. دا رنبني آیاتونه د قرآن کریم دي چې په غار حرا کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوي. غار حرا په مکه معظمه کې په منا کې یو غر دی او داغه پاس په خوله کې یو غار دی
کې پیغمبر د نبوت نشپګ میاشتې وړاندې چلاو عمر په دا وخت کې شپږ میاشتې کم 40 کاله نو چې شپږ میاشتې چلای وکړه نو عمر 40 کاله پوره شو د خدای عادت داده چې پیغمبرانو ته پیغمبري هم 40 کاله پس باور کول دې کې راز داو چې بلوغ په دوه قسمه یو جنسی بلوغ دی او یو دماغی بلوغ جنسی بلوغ 15-14 کاله پس او د عقل بلوغ 40 کاله پس دار سړی عقل 40 کاله پس باندې وي هغه ورځ یو افسرو 30-35 کالو بو افسر څو دغه سپرډنټ صاحب نو خبره ساجيبه باندې کولې ما دې مټ نه ونیو ما سپرډنټ صاحب خبره وره ته په خبره نه پوهېږې که زما په خبره نه پوهېږې ویل زه ولې نه پوهېږم ما داسې وایم چې که زما په خبره نه پوهېږې زما خو خدای مهرباني ده ډېره صفا ژبه ده او چې زما په خبره څوک نه پوهېږي هغه د سړي زوی نه نو په دې نه پوهېږه چې په خبره نه پوهېږي که زما په خبره نه پوهېږي نو تک سور شو د غصې ویل ولې نه پوهېږي ما ګوره ما ته ګورې نه خدای دې خوار نه که په پاکستان کې څوک وزیران په ټکه نه اخلي داسې ګرځي په دې سړکونو لکه د ګډو د چیلو غوندې اوس سپرډنټ صحیح کمبخته بدبخت بچیه په خبره نه پوهېږي خبره واوره بیا لږ ما ته متوجه شو زما خبره یې واورېده مال بچیه دا ستا ګناه نه ده ستا عقل نابالغ 40 کالو نه وړاندې یو سړی په یو منصب او په یو سیټ کېنول نه په کار ځکه هغه کې اهلیت د قوم د خدمت کولو نه ما په خبره پوه شئ پیغمبري په 40 کاله پس ولې الله ورکوله ځکه چې د عقل کمال ته ورسي نو دکې به اهلیت د قوم د خدمت کولو پیدا شي اوس خو هر شی نابالغ انسانان څکه هر شی نابالغ عزیزانو عرض میں داو چې غار حراء کمال تا عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسی 40 کال جبريل راغ اوس جبريل څوک دی غار حراء څه ته وایي وحی څه ته وایي اوس پتاسو کې 99% خلق داسې ناس دي چې په 16-15 ډوبي سیوا د دینا چې دغه دیوال ته سرنه غاوا غار حراء ستوي غار ثور ستوي وحي ستوي جبريل سوق ده براق ستوي په دې دکانونو کې وګورئ یو د اس په تصویر ده خز شکل ورته د خزي جوړ کړي لاندې ورته لیکلي براق النبي براق النبي داغه براق ته چې پیغمبر په معراج ته تر براق لیدلې چاله تاسو خیال نو زمار داو چې دا ټول خبرې داسې دي چې زموږ د عقل نه ماورا پیغمبر 40 کال عمر چې په کوم ورځ پوره شنو جبريل را د قران کریم دا شپږ آیاتونه په کاغذ لیکلي راو پیغمبر ته وی اقرا بسم
ربک الذی خلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی ما انا بقارئ، ز دانشم لسته، ز پڑھا ہوا نہیں. بیا ورته جبريل وی اقرا دا ولولا او ما انا بقارئ. بیا ورته جبريل وی اقرا بسم ربک الذی خلق ما انا بقارئ. جبريل را پاسه او پیغمبر غاړه ته جوخت کړ. څومره انوار او تجلیات چې د الله نه راوړیو هغه ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې ډک. اهلیت او استعداد د لستوی پکې پیدا کړ. ورته اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول الله صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې اقرا بسم ربک الذی. دارم بنی آیاتونه د قران چې په غار حرا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازلېدل شي. دارم بنی دا وخت کې جبريل په خپل صورت اصلي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان وخود. طبیعت بشری تقاضا ده چې د خپل نوع نه خلاف یو بل نوع وګوري په یکسوئی کې نو په د هیبت راشي. پیغمبر باندې هیبت راغی او کور ترا. دغه وخت کې د بیبي وا بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. څوک وا؟ بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها. هغه ته وایي چې زملونی ما په کپړو کې پټ کړي سړلې را باندې رااله. اے بیبي زه چرته وفات نشم. حضرت خدیجه ورته وایي چې اے محمد غبراویږم ستا د هر اذان دا سے معلومیږي چې الله بتانه سډیر لوی کار ته د یو عظیم کار د پاره الله پیدا کړي. الله ستا د هلاکت اراده نه لري. بیبي دغه وخت کې مسلمان هم نه ده او پیغمبر ته داسې خبرې وکړي چې دغه ټول لرزا او تکلیف هغه رفع. خزه دیتا وای بیبي دیتا وای وزیر اعظم د کور دیتا وای. په حالت د اسلام کې نه ده او خبرې داسې کوي چې پیغمبر نه ټول تکلیف چې دی هغه رفع. عزیزانو لگ دے تراشی د سیرت النبی د جلسے مقصد زدکا ہے چې زمون د کور ماحول هغه دا ماحول دی چې کوم ماحول د پیغمبر زمون بیبیان چې کور تلاړ شو مونږ ته داسې خبره کوي چې زمون ملا په مضبوطه شي او جنگ لا تیار شي. که زمون خزي چې مون کور تلاړ شو خزي ولې دي تندې خراب ده. خیر خدای څوکما بچی دي بنېنی نشتا پلانې ګرمې جامې اغوستې زمانه وي د پلانې ډېر خبنګړي زمانه نشتا. دا چنگا پینگا دا بشورو کی ته چې بار ډېر شان شوکت کی ګرځي چې راشه دن نظر نه گیدړ جوړ. دا زمونږ استاد ټولو خزیدار خپنه زمونږ دا خزیدي کنه نه نګریزي چې په سری او په سرک رواني. تاسو ور سره زمونږ داسې شامانیان ور سره ټوپکې ور سره خزو سره رواني داسې لری لری تیروانی لکه د ګرګسانه غوندې دغه یې کنه
وہی مخوب میں شناسم پیران پارسار تاسو هغه نه په ما چې تیرېږئ نو ما ته هم ګورئ ما ته وګورئ چې بجلیګر مولا دغه دې ګډېږو خدای ته دې ووایه که نه که زمونږ څه کولی شي زما خدای خو په تاسو لوبې لوبې وکړې خو په تاسو په ځان پوهېږئ په دې کلي کې کم کم کرتوتونه تاسو سره ونه شي کمې کمې لوبې در سره ونه شوې په تاسو پوهېږئ نه زه ګورم نه ضرور دی زما خدای خو قدم بیرته تاسو رانیولي قدم بیرته ما نه دی لیدلی ستاسو پهلواني دا تام چې ونیسي ستاسو پهلواني ما لیدلې ده څه منډې جوړې کوي یو بار د ویاړۍ په غاړه داسې ناست ما مخکې به د تورې خبرې نه کوی وہی بہر رنگے کہ خواہی جامہ میں پوش من اندازے قدت را میں شناسم وہی ہر سنگ جانی چاون جی استاد پند چال پہ جنا تاسو ما ته معلوم ہے زما دے خدای په مونږ سره کم کم کارونه وکړه مونږ شرمېږو نه مونږ کې حیا نشته تاسو وګورئ دمې د چا په کور کې ګډي او بیا د ډمو اجازت څوک ورکوي دا روا او ناروا د حکومت کار دی حکومت اجازت وکړي چې ډمه روا نو روا کوي وی چې ناروا نو ناروا دلته یو واده ما الکان ما تراله ویجی تو ګوره دا حکومت ظالم دی معلومه ول واده مې ته د اجازت ترک ما ته نو ما وته وی چې دا ما وی چې دا چل دی روکي کا چې ډما اجازت نه درکې نو سوچا کار ته وکا وی سوچا څه کار دی مال قوالی ته وکا اخو سوچا کار دی سید حسن پیر ډالای سره کم ډولکی او دبلی چیزی سید حسن پیر لا ډالای چیزی